الله الرحمن الرحیم. دغه فریقین معاملہ تقریباً د 2009 نه سٹارټ وا او وس 2023 ته 14 سال و چلیدله او الحمدلله د میج د ډي ار سی په کوشش سره دوه سره فریقین نه تقریباً میج درش په باندې تیر کله دوه سره فریقین نه مواقع وخسته او دوه سره فریقین په شافاشي سره مشته اختیار ورکو فیصله مې وته وکړه او دوه سره فریقین الحمدلله پروزی هدي په داسې میج د ګلشدادا خاندان خصوصي شکریا ادا کوي میج ډي ار سی چې د تامیش 25 लाख روپے په باندې شي وي او دا د په مایدونه باندې معاف کړل مو معاملہ چې واده پیسې د غشتلې د بته د غشتلې نو مو معاملہ ذاتی په جایداد باندې وا او د روشان چرمن سره مې وا او مو په داسې دا خالد ته باندې ور و چې د روشان چرمن ته جایداد ما کا او نه را په داسې مو ایس غراض نو میج اپ ایسلاو ته بحال کړل الحمدلله دوه سره فریقین ومنله او میج بیا د ګلشدادا خاندان خصوصي شکریا ادا کوي چې دی هغه 25 लाख روپے او مقام معاف کړل ګوتې نه دی په لګولې او دوا سره فریقین شپه خښول دي الحمدلله او د میج د ډي ار سی مهنات او د ډي پی او صاحب او د ډي آی جی صاحب په واسطات سره ان شاء الله میج د مهنات جاری سوتی چا څه قسم مسائل وی خاص ته اعلی پر د اعلی د رضا پر چا سره میج چا نه اسم مطالبه نشتا د پاروکا جی سره ډاکټر د ډیر عزت شکریا ادا کوم چې د میج فیصله وکړه ډیر خوندور اوښوله زه په دا فیصله ډېر روزي ډېر الحمدلله ډېر خوښ یم. زه دا مشرون چې کیم دي خصوصا ډي ار سی دغه انتهایی میز مشکوري او زه ودی ته داد ورکوم خصوصا د ډي ار سی ولته دغه پیوارس شو کړله دا خبره پیواشه د ایس ډیماند نه وکړو ایس مطالبه نه وکړه خیر روي ودی ته والا در دای غاو کو قدر وکړو یواري پي دې مینا نه دوه